علیکم دوستانو او تاسو الحمدلله پښتانه او په پښتنو کې مسلمانان پیدا کړل موږ او تاسو کې چې څو غلط کار کوي نو دا په موږ او تاسو باندې پرځ چې خامخا به ورته وایو چې دا کار غلط دی دا کار مه کوه په خپلو ویډیوګانو کې اکثره موږ هغه خلکو ته هغه غلط کارونه په ګوته کوو چې کوم خلک غلط کارونه کوي ورته وایو چې د دغه کارونه ځانونه وساتئ همداسې چې نن سبا مراد خپله ښځه دوبۍ ته بوتلې ده نو همدغه سان پیدا چې د مراد دویمه ښځه فاطمه ګل کومې ویډیوګانې چې په سوشل میډیا باندې وایرل کیږي هغوی د بې شرمۍ په باره کې د ساره معلومات شیر کړ مراد په فاطمې باندې کوم قسمه ډانسونه او کارونه کوي حتمن د دوی مقصد د ویډیو د سره تر اخره پورې باید تاسو ته به پوره معلومات در ورسوي معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو کو چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما د زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب پاکې ورسره د ټلې نشان ووهه چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسوي حتمن ستاسو به د ډېرې مودې نه په مراد باندې نظر وي نیلم ګل سره یې لانجې روانې وي په دغه خبره باندې چې نیلم ګل به د مراد خبره نه مني ډېرو کسانو به ویلې چې دا یو زناکار سړی دی ښځې له کسان راولي شانتې غلط کارونه کوي شپې په خپلو پردو سړو سره خپله ښځه پرېږدي او دا تېنه پیسې ترلاسه نو په دغه وجې تېنه نیلم ګل لاړله او طلاق یې تېنه په دغې وجې دغه شانتې غلط کارونه به د په نیلم ګل باندې کول په دغې وجې د نیلم ګل له طلاق ورکړو ځکه چې نیلم ګل ورته انکار کړی زه خو ستا ښځه یم د نورو سړو خو نه یم د هغې نه بعد به یې نیلم ګل ته طلاق ورکړو او بیا یې په دې جینۍ سره واده وکړو فاطمه ګل سره بیا واده وکړو زموږ په پښتنو کې خو همدا رواج دی چې کله چې جینۍ واده وکړي یو کال پورې جینۍ ته بیا د ناوې په سترګه باندې کتلې کېږي رشته دار ځکه کې د کور سړو سره هم صحیح سترګې نشي لګولی بیا خو یو مراد دی چې د واده یې څه وخت نه دی تېر شوی او بیا یې خپله ښځه دوبۍ او قطر او پردو سړو ته یې مخامخ کړل هغه مسافرو ته یې یعنې ښه په مخې ته وګډوله پیسې پرې ګټې عزتمنو دا ډمان دي دوی په دغه طریقه باندې په خپله ښځه باندې پیسې ګټي مراد په خپل د ملګرو په مدد سره خپله ښځه دوبۍ ته بوتلله د ډانس کلبونو ته یې دننه کړله مسافرو نه یې ښه پیسې په دغه ډانسونو باندې د مسافرو نه ښه پیسې وشو کولی هغه تللي اوس په لمن تللي چې هغه خړډه کې ډېر شی روپۍ ځان سره راوړلی مراد به ورته په یو ګوټ کې ناست دا پردو سړو او مسافرو ته عام ډانسونه کوي دغه شانتې د دې ډانس نه علاوه نور دغه شانتې غلط کارونه زموږ نننۍ معلومات د دې پورې د نوي معلومات لپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ خو کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي